الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. لا حول ولا قوة إلا بالله. आवाज सुन मत करो तेरा से इज्जतमंदो मस्जिद माहौल दा तो कि पहला मुझे मस्जिद दे माहौल और दे मस्जिद अदा को ख्याल रसू कनीदा महफिल दा रंगीन महफिल दा
زکه چې دا د نکاح په خوشۍ کې منعقد شوی ده. نکاح دا یو عقد هم دا، یو معامله هم دا، او یو عبادت هم دا. دا صرف د دو کسانو جوړښت نه ده، دا د 1,24,000 کم و بیش اکثر انبیاء علیہم السلام طریقہ دا. نو دی کے دی عبادت میں نا پرتا دا. قرآن عظیم و شان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و مبارکاو کی نکاح میں زیاد ترغیب رو بلا دا. دومره زیاد ترغیب ده چې یو بزرگ فرمایي، محدث ده، هغه فرمایي چې کچېرې مو ته پاته وي چې زه به سبا یې مرم، نو هغې ګړي ته به زه نکاح کړم. دا دومره اهم اور ضروري عمل ده. کتو سے نظر تو پرشتہ نہیں ہوگا خباکی جائے بنا مشارو دیر مستوی بیدبی دی معاف بھی خباکی جائے پہلے نمفی دی نکو. تو دے محفل کے آگا کسان رسونا چک گئے جی چاہو سپر نکاح نہ کڑا. تو دے محفل کے آگا کسان رسونا چک گئے جی چاہ نکاح نہ کڑا. چک گئے رسولہ کو دیکھتا شارم دا چې نگاه مونه دا شاو رسونه چکه چا نگاه مونه دا شاو رسونه چکه شرمی جایولی چا چې نه دا کړو رسونه چکه وې دا رہے زه دعا کو اخر کا کو قبولی دي چا دا جګړه عمر پر نکاح ته ترسیج دی ویلی شي نه چکه رسونه چا نکاح کړه نه دا کړه چا نکاح نه دا کړو رسونه چکه. حدیث کی رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ چا نکاح نبی کڑا فہو مسکین اگا سڑا مسکین دا نو مسکینوں نسونا چکے او چا چی نکاح شتا دا اگا نسونا چکے ودے شتا دا چا ودے شتا دا اگا نسونا چکے ماشاءاللہ چا دعا و دو ندی اغا رسول چکے زدو سے نپشتا نکو چا دعا و دو ندی اغا رسول چکے پورا مجمع کی یہ سب نشتا عزت مند و خفا نشے. قرآن عظیم الشان آیات موتو سی مخی تا تلاوت کرو. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تو سے نکاح ہو کے عزت مند نکاح حکم قرآن کے اس نکاح کو جو قسم دا حکم دی قرآن دا لیکن مخی انسان دا اس اللہ پاک فرمائی اس احکام جدی ہر انسان تا دے آغا حیثیت مطابق متوجی دی. اللہ پاک فرمائی کلو وشربو حکم دا تو سے قرآن چن کرے چکل الویلہ دیتا لگی دلی کا خوراک کرے. اور دکھا رنگی اس نکاح حکم شوہ دا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی فَانْكِحُوا تو سے نکاح ہو گئے. نکاح یو صورت کے فرض دا، یو صورت کے واجب دا، یو صورت کے سنت دا مستحب و درجے کے، اور یو سنت کے مکروہ دا. فرض نکاح کو اچھا مندے دا کہ اغا حیثیت مالی حیثیت برابر بھی او دا دی خبری دا خبر نکل دا
دی فکر کی دومنو یو سوال دا مالی حیثیت نمبر بار دا دی شخصی دی زنانا دی خپلی بی بی نان نفقا برداشت کواشی اور دا یقین دا کچھلے مو ودا ونکلو سب کو گناہ کے مبتلا شو یقین دا دا سڑی بنے کار فرض دا اور جی کم سڑی مالی حیثیت بربار دا دا یقین خوندا غلب کو ماندا دا غلب کو ماندا چې کوم ودن وکړو نو زه کو ګناه کې مبتلا شم د سړي د پورا نکاح کول واجب دي بل هغه سره چې د مالی حیثیت بربار ده خو لیکن دا یقین نه ده چې دا په ګناه کې مبتلا شم نه غلط ګمان شته خو لیکن دومره دکې استطاعت شته چې دا دې زنانه حق پورا کړي دا سړی باندې د پر نکاح سنت او مستحب ده هغه سره چې هغه داسې حالات کوي چې ته یقین ده چې زه د خپل شخصي حق وعده نه کوم خپل صحت دی وجنه یا خپل سخت طبیعت دی وجنه چې زنانه او مزاج زنه برداشت کوي داسې سړی دی پر نکاح کول دا مکروه دي یو سړی خپل پلیار نشي کړای نو هغه په دې شخصي حق څنګه ادا کوي مزدوري نشي کوي نو عزتمندو الله پاک جل جلاله حکم کړی چې نکاح اوس هر سړی د ژوند کړي چې زبر څلور صورتونو کې کوم صورت مو باندې فټ دا یو سره دا هغه یقین ته چې زه ګناه کې مبتلا کېږم تلاش دې ګناه کې او کار د ځای نکاح کې د منه فرض غلط ګمان دا باندې واجب ده حق ادا کول شي استطاعت لري حیثیت برابر ده دا دیو کی سنت ده او چې دا کې یو دا صفات نشته ده بیا دې پردې خور نور حق چې دا غاده نه زیاتې عزتمندو قرآن عظیم شان کې الله پاک جل جلاله حکم کوي فن کې حدود سے نکاح وکړي اوس دا نه ده مخکې چې نکاح کې نکاح دې پر برابر ضروری ده چې هغه د شریعت کې کفیه لکېږي خپل کتابتای برابر اگر چې اجامو کې د کوف برابرول ډېر مشکل ده ولیکن دومره ده چې خپل کې فیملی برابر الله پاک فرمایي ما طاب لكم مفسرین دې ور ډېر تفسیر کړی ده اے ما حل لكم تو دې پر چې کومه حلال لري ابو زنا او سره کوي او چې کومه تاسو ته پسند وي دیو جن شریعت یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د زنا سره د نکاح کولو اراده وکړه او کاردار چې ودان پیله یو نظر وکسي یو مهاجر صحابي ایوی انصاریه صحابیه سره رضی الله تعالی عنها هغه سره وعده وکړه نکاح وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو چې تو هغه زنانه لیدلې و چې تو نکاح سره کولو هغه ته جنا یا رسول الله لیدلې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایلو چې تو وکړلې و زګه د انسان او زنانه په سترګو کې کوژواله دغه سترګو کې لږ فرق وي دی چې زنانه په دې یو نظر کتلې و هغه نه بعد د نکاح سره نو چې کومه زنانه تو وکړه پسند شو بیا ودې سره خو هغه زنانه چې دوی سره نکاح کول په خیر دا کړی دغه رشتہ یې رسولې ده یا خپل دې کتلې مقام نشته ده دا سه معتمد خپل قریبي رشتہ دار رسوا چې هغه د هغې شکل و صورت تو دا صحیح الفاظو کې بیان کوا چې تو په اعتمادي بیا په خبره باندې اعتماد وکړي خو چې تو تا پسند وي داسې وجه دا دو چې دا ټول عمر باپ کې تیرونه ده
امام میاش خبر نه د دوی میاشتې خبرې نه دي ځکه خو د فقې کتابونو خبره لیکلې ده چې کله نکاح تړي بیا پکار ده چې عقد نکاح په دوران کې الفاظ تعبیر چې کوي هغه د په ماضي او په مضارع سره وکړي دا دې نه وي چې موږ قبوله مې ده چې دا نکاح دایمي ده دا متعه نه ده لکه څنګه چې شیعګون کوي شیعګون چې هغه متعه کوي میاشتې دوه پر واده کوي پیسو باندې دې جماعتاتو به قضا درهم زبطونه پیدا وچتاو الى شهر زبطونه پیدا وچتاو دومره درهم در کوي وی میاشتې کوي موږ شریعت دا متعه والا قانون دا په اسلام کې وو خدا اوس منسوخ شوی دا اسلام کې اوس ابدي نکاح دا میاشتې دوی خبره نه ده بلکې چې څومره تو د ژوندون دا تو دا په خیر دا وکړه زنانه طرف نه اراده ده چې زه چې د سړي ته ودېږه ټول عمر دې پر ودېږه سړی چې کوي هغه اراده دا وي چې دا مې ټول عمر دې پوره کولې ده دې وجې نه چې کله نکاح کېږي نو هغه ایجاب چې کله کېږي زنانه طرف نه هغه یې دی چې د فلانې د فلاني لور تو دومره تولې سولې په عوض کې په عقد نکاحي سره قبوله کړې ده دا یې ته جواب کوي چې هاو مو قبوله کړې وه قبوله کړې نه ده دا نکاح د متعه نه ده عام کله چې دا لوی مشایخ نکاح پورې کړلې وي هغه دغه الفاظو سره تعبیر کوي ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه هغه چې نکاح کړو دغه الفاظو سره وکړو عزتمندو دیو جنا شریعت دی کتنی اجازت کرده چه ویکسا یا معتمد سو بیرستوا چاگای وکسی تو تای بیان کی تو پسند شی تو باکی رغبت پیدو شی اللہ نبات تو بدوا ماں تو آقا جو تمہاری طبیعت کو بھائی چه طبیعت پنے درو لہو سودے سر چه چاہتے تا وشیلا او تو رغبت پیدو شو اس نکاح ہوا بیا نکاح کول نکاح کی ضرورت نن میں سبھی جو کتاب کی کتب شادی کیوں ضروری ہے ابھی کے لیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹولوں کے آسان عمل آنا نکاح تھا ٹولوں خود معاملاتوں کے ٹولوں کے آسان عمل آنا نکاح تھا دیو جنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ابو کو نکاح کرو نبی علیہ السلام سے خبر ہو گئی نبی علیہ السلام ته خبر نه ورکاو دی نکاح کړو او چې نبی علیہ السلام ته پاته ولګیدا بیا نبی علیہ السلام خپل ځان نو کولو چې تو خو دا وکړو نکاح دی وکړو نو ته دیوري نه دي هغه وجه دا چې نکاح کې دعا کوو د زنانه طرف نه ایجاب خوند طرف نه قبول څه دا خبره ده دی عالم اور دی بزرگ اور شخصیت والا خطبہ یا دا مستحب خبری دا باعث برکت دی نور نکاح چی دو کسانو مخی دا ایوی زنانا اقرار وکڑو یا ایوی زنانا والا وکیل نمولا چی نکاح پینا وروڑی دیو پینا ورور دا اصل کی ورور نا دا یود لرے دا وکیل دا وکیل حیثیت دومره د عزت مند لکه یو سړی ته مثال کے طور باندې زه سبزی پیدا 1000 روپے ورکړم چې موته بازار نه مثال کے طور باندې خوشا وره دا ته 1000 روپے ورکړي چې تا موته بازار نه خوشا وره دا مې دې خوشا وسنه دی پر وکیل جوړ یا می زنانا کور نه پیسې دروازه چې ورو تا خاصه بازار ته سي دا 500 روپے درو یا 1000 روپے درو نو تا خوشا وره نو دا دې ولا وکیل شو
اوس خدا سي بازار ته غزه کې سودا کوي هغه نه به غزه نه به بشر وړي او دې ته به حواله کوي. اوس ته څه نه پښتنه کوي عزت مند چې دا ورشه چې دې ته وروړو د دې پیسې ورکړې وي مخکې ټول لین دین دا کسب سره وکړو آیا دا په دې لین دین باندې هغه بل ورور جوړ شو ورور کومه دا جوړ دا صرف وکیل دا رنګ ایوی زنانا خپل نکاح ولا اختیار ورکړو چې مو ته د نکاح ولا اختیار ورکړه دا ته مو نکاح ولا ته مو نکاح فرني سره دوه واستوي سمې کې اجازه ده دا وای کړه نو دا غزه کې وی چې فلانه دی فلانه زاغه فلانه ته په دې دوه تولې سمې واس کې په نکاح سره ورکاو یا ورکړې مې دا نو بس دا ورته مدري راځه نو دې سره دا ورور نه جوړ اوس دومره دا رسم و رواج چونکی کوي روکي روغله ده ډېر بعضې علاقو کې شته بعضې علاقو کې نشته ده موږ به چې کرک نه مفتي صاحب روغلي دي د صبرآباد علاقې مولانا صاحب روغلي موږ جنازه چې وکړه چې مولانا صاحب تاسو څه شروع کړي دي ಇದು ತೋಸಿ ಜನೋಜಾ ವಾಕಣ ಅಭಿಯಾನ ಸೇ ಗುರುದೇವಿತಾನು ಸೇ ಅನಾನ ಮಸ್ತರ ಸರೆ ದೋ ಗುಣೆ ಗುಣೆ ಅಭಿಯಾನ ದಫನ್ ಕವೆ दूर देरी बड़ी शखमने के लगावे मुझ पर लगा सदा खबर नो मुझे के दास खबरें न तली दी जी दाम दी कुइना वरोदा और दूरा पे के बोलो कड़े द जनाओ दी कुइना वरो न पर्दा न के कुइना वरो न पर्दा न के हालांकि दूर न दा वकील او بلای پسیدار شوشتا کڑی دا چی آخرت کے بودی دا سکنا ورور دینا بیلشی خوپینا ورور دینا نبیلشی دا عوامو کی دا خبر مشهور دا زناناو کی خاص کر نا دا وکیل دا ورور ندا نو اوسی وکیل دیگی طرف نا دا خبر ادا کر بس نکاح ہوش دا دې غي سره لندن ختم د وزدي بدلی ادا شو نو نکاح دوران کې دی وکیل ولا ایجاب یا د زنانا په خپل باندې ایجاب دوه خپل موجوده دی هغه قبول یا د هغه وکیل ولا قبول قبول وشو بس نکاح شو نو نبی علیہ السلام په شریعت کې ټول کې اصول باندې دا نکاح ده حق مہر مقرر شي دوه غوونه مخه تکرار وشي بس हाँ मुस्तहब खबर अदा था कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि तो से निकाह मशहूर के सारे मजमे के निकाह करे बुरा सको लगा हम तो मैंने तो सिखा तली सारा मजमा बोले की तली और निकाह की तड़ी नोवा और नो रचना दे दुल्हन वाला वकील गवाहों दा बेटा दलाल जी नो पता सी बात और सही का मिसाल आगा तो बेटा का नोर को बेटा दलाल जी आगा जो कि निकाह हुआ तड़ी मुझे बता सकता हालांकि निकाह सीधा तो तो पता वाला की जे भाई दा निकाह हुआ शोहरत बोले के निकाह था और बेहतर खबर था सराय मस्जिद की होता है नहीं इज्जतमंद हो इश्तहिर निकाह बिदफ नबी अलैहि सलाम फरमाई कि निकाह का शोहरत करके दफ सा तांबर जी की रखी ये वतन अपना सरवाई बल तरफ था सरमन पे खतर अभी तरफ नजर समझो कि बेमुना मौजू उड़ी मौसरम निकाह को मौजू पर खबर रखो नहीं था इज्जतमंद निकाह सीधा उस وکار دانا چې خپل لکه چې کوم بزرګ شخصیت وی سره غته وي یا د خپل مهاري چې کوم امام دا هغه تسراوي هغه نکاح پړو دا اسونه فند دیو چې نبی عليه السلام ته پاته نه و یوزر عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مظفران مجید سلام زعفران لګول هغه نشانی بداوه چې چاو خوشبو زعفران وغیرہ لګول نو هغه نشانی دي خبره واچ دا نکاح کړه
نو نبی علیہ السلام ته وی چې عبدالرحمن زعفران دې لګولي لکه چې نکاح دې کړه ده ته جواب یا رسول الله پرون دې نکاح کړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا ولیما وکړه پلو مرګرو ته ولیما وکړه بیا عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام ته ولیمه دعوت ورکړه نو دغه زیات تکلفات نو لکه څنګه چې موږ اوس شروع کړو اسونه خبره یو صحابي بل صحابي دی چیرې د فلاني ملګری ولا لور جوړه دا لور شه دغه ولا رشتہ مو دي پوره وړه او دې صحابه کرامو په تکلفي کې څه عزت او شریعت سره لګاو د شریعت په چارو کې شرم نه کوي دې چې تلور شه فلاني لور جوړه ایمو طرف نه هغه د نکاح پر پیغام یو صاحب الله تعالی دې موږ ته صحابه کرامو مزاج ونصیب نو دا ورو د نکاح پر پیغام یې دی چې نکاح پیغام یو هغه څه کې چې فلانا دې ته لور رشتہ کوي هغه ته چې هغه ته نه ویل البته کته کې ته ته ये तो जो ठीक है जी जगह तेरे के मोते रहता नो अगर से किए वाला रूना ये सब मौजूद है अगर से किए निकाह हो जाएगा उस सदगी ने साहबा इकराम और बेतकल्लुफी ने साहबा इकराम निकाह करेंगे चाहे पर रिश्ता वास्ता बन मगर भी ये देखना चाहता दता जो अब्बास ने निकाह पे शवाड़ा मलगरा पे इंतजार था चिना को उतना रिश्ता उतर उड़ी गई होता उतना पता चला नो जरूर इधर चावा शुआ ये ना खपा नशी अब तो रिश्ता ना तेरे को वैसे बियाह में जब नहीं सर वाला वो तेरे को वाला अरे तो जो माफी को ज़त होना पड़ा ये तो किस्मत के वा और वर्ष तक دا د توپ قسمت کې و بدا تو ته مبارک شه عزتمند دومره د صحابه کرامو د کې سادگی او بے تکلفی و اوس کنن دور ولا سړاوه دې وی چې پیغام سره جوړکاو پیغام مو سره خبره تکشنی تو چې خبره کوله به مو ته ورته ویل خو لیکن صحابه کرام کدا شي आगा जितंगे बाहर हो आगा सिकूर की जितंगे कूर की आगा से बाहर देवजन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अस्हाबी कन नुजूम फबिअयहिम इqtadaytum इhtadaytum दिमो सहाबा करام रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन आगा दे स्तोर पशुदी तो से की कोम दे चा इब्तिदा वकड़ा आगा पहले पहुंच निज़मत دا دومره صدا اور بتکلف والا عمل نه لیکن چې کوم صدا عمل دا هم دومره ګرم کړه دا دیو جن پیر ذوالفقار سے متصل اور علی کړي دي جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا چې کله نکاح مشکل شي زنا به آسان شي چې کله نکاح آسان وي زنا به مشکل وي نن موږ نکاح ودانه دومره مشکلات جوړ کړي دي چې उस निकाह तो तफसील इस्लाम लेकिन रिश्ता सुनना भी really अब ना रिश्ता वास्ता तो ला सुपर तरह से तले जाजी 1,30,000 1,40,000 होगी नो दूमरा सरासर गुरुंदी और मुश पर फोटो ली दी दा तोली नो जे दरे तोले पे गरीब सड़ी मन दक्षिणी बस पर चक्कर हो साथ بیا عزت مندو نکاح کی معیار څه شپ پچاو دا انا فهم لګي خبر نشي ځکه چې سبزلی مولوی ابراهیم متوي چې بیان تفصیل سره وکړه او چې زه تفصیل ته ځم بیا مو لکه ملګرو نه زنه ملګری مو خوشو وي زنه مو خپاري مونږه ماته چې مولانا مفتی عبدالعزیز سے بیان کوونه دا خو صرف څو خبره اسمه خپکیږي خو ما کبوج بھی کنه به وایي چې مولانا بیان باندې خو نکاح خبر رسول تزویج نه چې چانه دا شو چې چا شو دا
هغه چې مناسب لګیا او زنه کسان یې چې نکاح وکړي بیا خو بوج ډېر وسی لکه صرف دا خو نه ده چې کور ته خوښي راغله کور کې سکون میلاو شو بل طرف ته بوج نه وسی وایي چې یاره تاسې دا خو راکوي چې دې کې ډېر څه دي خو لیکن دا منل که چې دې پسې څه دي تکلیفونه پکې شته غاړه مو نه خبره وکړه غاړه مو خبر کړي او مونږ دا چا نه کوه بهرني عزتمندو نکاح معیار څه شته هغې ته ورته توجه وکړو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زنانه سره واده کولی شي څلورو وجو نه لحسنها وحسبها ومالها ودينها فاصبر بذات الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی چیوی زمانہ سر چیزوں کو ودے گئی اگلی کی سمجھ لے گئی یا خود اگلی حسن دی وجنا یا دے اگلی مال دی وجنا یا دے اگلی خاندان دی وجنا اور یا دے اگلی دین دی وجنا فاصبر بذات الدین دوسری جو زمانہ سر ودے گئے انا دیندار زمانہ سر ودے گئے قدیم پاکی وہ مال دی سراوی کر چی دین پاکی وہ حسن دی سراوی کا دین پاکی ہو چاک خاندان والا دیوی وہ لیکن مالش سرشتادا دین نشتادا تکروئی کا حسن سرشتادا دین نشتادا دارشتا ماں کوا خاندانی چکتا دین نشتادا تکروئی کا دین شتادا اس چنشتادا بیائی حسیبہ کا نبی کی والا پخپل تو دا برکاتا چکتا دیکھی اللہ پاک طرف نا ملوی جی دیر سر امام اخفش رحمت اللہ علیہ دا دے نقلو لو امام موری دل بیچ اخفش چلا گنا دا بلی پاش تے بلی پاش پیشا نہیں تو دا بیرو بھی خیشو دیتا اخفش تے او دا انتہائی بدصورت ہو دی وجنه به دته اخفش نو ما یې پړاو خو چونکه د علم کې ډېر مخکې و او دته چې کومه زنانه بیله وه هغه انتهایي درجې حسینه وه د صورت ډېر کمزوره او د هغې صورت ډېر شوشته وه اوس یې ویرځې ته پور ولایي چې زه او تو دواړه جنتي یو هغه دې چې ولیدې د نظره شو که څه ته دا څه پته ولګېده چې زه جنتي یم ته جنتي یې هغې ته مې چې وجه دا ده چې مو ته تو غوندې بدرنګ خاوند میلو ده زه صبر پرې کوم او مو ته تو ته مو غوندې حسینه ښځه میلو ده تے وہ حسن مجھے شکر کے دے شکر اور دے صبر دوڑو بدلا جنت تر اللہ پاک مہوڑا جنت تر عزت مندو دا شیخ لاک چے دی داری چے دا نور یو صفتی دی مقابلہ نشی کوا اور کٹور صفتو نبی پاکیا اور دی داری پاکی نبی برداشت دینا کے زکر چے ابو نقری ہم دیوی نے چک خاندان والے اگر تو نقری نہ برداشت کی گیا حسن دیر بھی اگر وہ کنٹرول کیا سکتی ایچ عشق اور مشک نہیں چکتے دانا پٹوان ہوڑی اور علی پٹوان دیر مشکلی دین داری چیوی دا ٹول دیوی کی خواتی خلق پڑی دیو جنی زمندو نکاح سے کلا دو کلور ودو نظر مو دیوی چیارا دیندارا بیتا کتنا دا او کا زویدہ ودا کو اٹھولو کی پیلا نظر مو دیندارے کو جاتا بیا خپل عزتمند خپل حیثیت ته کړو چې موږ څومره دینداري ده او هغې مطابق رشته کول پکار ده بیا عزتمندو صرف آخري خبر عرض کوم آخري خبر عرض کوم ممکنه ده چې څوک په عمل وکړي کلمو ته په یانې باندې اجر ملو شي الله پاک جل جلاله فرمایي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ تو سے نکاح ہوا کہ ابو سرا چاہت سے تو پسند دی من النساء زننا مثلا شروع چیتا نہ کڑے دا
इज्जतमंदो कुरान शुरू से ना करेगा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा तो से वदुना वके हमो सरनाओ सरा के तो से तो पसंदी मसना सो जवाब रखो है वो ना सुबह शुरू करेगा मसना द्वि वसलासा द्रि वरुबा सलोर फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु कचरे तो से डरे है निर्जदीर बोली से तर्जुमा तकाओ कचरे तो से बुस्दिर आवे फवाहिदतन क्या सोवत है नो तो से टोल बुस्दिर आ बिस्ताई मोदे दवे जी चार पाव दुना दिन सुने चेक के योस न चेक मसना चुना स्टार्ट बसदा यो बुजुर्गी जिसकी एक शादी हो वो बीमार है जिसकी एक शादी हो वो बीमार है जिसकी दो शादियां हो दो दुश्मनों के दरमियान है जिसकी 3 शादियां हो वो 3 गांव का मेहमान है जिसकी 4 शादियां हो वो रोजाना नया दूल्हा है उसे तो से पढ़दा कजुर भी मोरोनो के जवेजा का जवाब को वाला देता है हरा भी मोरो ना तब भी मोरे को तो सा कदवी दीदी चेवा को के उसे बस बिजू ना बदला सी बोली और कदरी दीदी बाजी रोजाना मुलाकात मज़दगार लेसा और जी सलूर दीदी रोजाना पुतल हावे जगा जे दरे जना बात जे ना मारे सी अभी वो जोम जोड़ गई सुस्ता जोड़े पे चढ़ी मेकअप टिकट भी तो जे वैसी दो हाथों में तो वैसे खुदा इज्जतमंदो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबतुन नबी अलैहिस्सलाम सुबतुन पछता देना को 11 अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तलिफ औकात के उसका भी फिशी अल्लाह को माफ कीजिए वक्त में कदर सरों ने जिद कर दी मुख्तलिफ औकात के लेकिन मिसाल इमाम बीबी व फतवा में बेहतर कर दा सो निकाह की लगा से खुलाफाए राशिदीनो निकाहुना देर कर दी इस्लाम के कसरत निकाह तरकीब दा वो हर सराज इख्तर इस्तिताअत तकसी चूंकि मगदरी नूर रसूल उस्तादी नफरन हजरात थी और तगरा के मुफ्ती अब्दुल अजीज से हम बयान करना था ज़ब्त वो अल्फाज और सरा नफरन हजरातना और मुफ्ती से ना मुफ्ती को ना बयान में मुश्किल और कतो से कि तुम खबर हो बाद के बड़े तकरीर में किसी मुफ्ती को वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।